زما بچو ته څه میسج ورکړو په کوم نوم به یادېږي چې زما پلار څه کړي دي په دا یې کړي دي چې دلته ننوتې دا به زما ده نو دا خو نه کېږي که نه تل لاس کې دغه والي و جام 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 ته ما ته جام ښې او زه ګندګیر یم ته ما ته دا ښې زه ګندګیر یم چې یو سایډ ته ځکه شو چې هغه څه مقصد دپاره ډرامې وي که نه هغه اوس نشته ته په خپله هم ډرامې ګورې د اوسنو هلکان چې کوم رالو زموږ نه بعد دوی په دې ډرامو کې فاشي شروع کا نور داسې خرافات شروع کو چې هغه زمونږ کوم معاشره د هغه نه مني په زور یې پې مني دا شي د منلو نه دی مونږ چې کوم کار کړی دی د هغې بیک سایډ ته به څه وو بیکګراونډ ته به څه وو شاته به یو نصیحت یو میسج به پروت و اوس میسج نشته اوس د فحاشۍ د عیاشۍ د خرافات میسج دی چې دا وکړي ځکه مونږ پرېښوی ګینې ښه ډرامې مونږ کړي دي خپله کړې وه اوس به زموږ خلک ولې عزت کوي ولې هم سینې سره لګوي چې مونږ څه کړي دي او ښه هم کړي دي بد هم نه دي کړي چا سره هم بد نه دي رسولي ښه پیغام هم ورکړی دی وینډپ زمونږ ښیي د دې نه وینډپ شته نه استر شته سړی پې پوهېږي نه ته څه وویل دا خبره ختمه شي نقصان دا وشو چې مونږ هم د فیلډ نه بهر شو لږ ډېر او هغه خلک مونږ نه بهر شو څوک بچې ناست په مینه به یې مونږ کته ګوره یو پروګرام به 15 بجې میونسپل شهید به ورته ځان رسولو شاومنډه که ډرامه بیا نه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتونکو کاشف عارف یم په یو پروګرام کې موجود یو دلته د پښتو ژبې د پښتو فن د مزه یو پیژندلی نوم چې هغې د پښتو ډرامې یا د پښتو چې کوم فن او مزه ده د هغې دپاره یې ډېر کار کړی سید رحمان شینو صاحب را سره موجود دی دوی سره به خبرې اترې کوو شینو ماما ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت راکولو مونږ به کتی ډرامې به وي وخت به اوس ولې په سایډ شوئ تاسو په سکرین نه راځي د یو څو شخصي چینلې دي د هغې پروګرامونه کېږي نور داسې ډرامې نه یا د طنز و مزه نه شینو ماما ولې په سایډ کاشف صاحب زوی الله دې ابال لره خو شر ډېر ښه کوېسچن دی ډېر ښه سوال دی د دې جواب دا دی چې یو سایډ ته ځکه شو چې هغه څه مقصد دپاره ډرامې وي که نه هغه اوس نشته ته په خپله هم ډرامې ګورې د اوسنو هلکان چې کوم رالو زموږ نه بعد دوی په دې ډرامو کې فاشي شروع کا نور داسې خرافات شروع کو چې هغه زمونږ کوم معاشره د هغه نه مني په زور یې پې مني دا شي د منلو نه دی مونږ چې کوم کار کړی دی د هغې بیک سایډ ته به څه وو بیکګراونډ ته به څه وو شاته به یو نصیحت یو میسج به پروت و اوس میسج نشته اوس د فحاشۍ د عیاشۍ د خرافات میسج دی چې دا وکړي ځکه مونږ پرېښوی ګینې ښه ډرامې مونږ کړي دي دا نه پی ټي وي کې هم کړي دي وي ټي خیبر دپاره هم کړي دي سټیج هم کړی دی بهر ملکونو ته تللي وو خو هغه لکه څه عجیبه غوندې ماحول او ښه ماحول د نصیحت د ګیرولو ماحول اوس که ته ډېر هم څه وکړې څه نه کېږي بل دا یې زموږ کاپي کېږي که ته ګورې زموږ رنګ په رنګ رنګونه اوس هم خلک موبایلو کې هغه راولي ولیکي راشي دا کم چې دا سوشل میډیا باندې څه کېږي او دوی دا ټیک ټاک کوي یا دا نور دغه کوي دا زموږ کاپي کوي خو را رسېدی نه شي هغسې کولی نه شي که هغسې وکړي زموږ ځای به ونیسي ګورئ تاسو د سوشل میډیا ذکر وکړو که ټیک ټاک دی یوټیوب دی فیسبوک دی ډېر ځوانان په دې باندې خپل کوشش کوي چې د دغه طنز و مزه دغه وکړي وجه څه کیدی شي چې دی نشي کامیابېدی آیا دی په طریقه غلطه ده ستاسو په نظر کې دې ته څه دا وایم چې دوی هغه مین پوینټ رانیوی نه شي چې څه ستا کلتور او ستا کلچر دی او ستاسې ثقافت تا ته څه ښیي او تا ته څه مشرانو ویلي هغه څیز ګیرولی نه شي دی ځکه دی ناکامه دی که چېرې دی پرې لږ سوچ وکړو دماغ نه کار واخیستو چا سره کېناسته سینیر سره نو هغې به ورته لار وښیي چې بهی دا لار نه ده لار خو دا ده چې هغې خپله کړې وه اوس به زموږ خلک ولې عزت کوي ولې هم سینې سره لګوي چې مونږ څه کړي دي او ښه هم کړي دي بد هم نه دي کړي چا سره هم بد نه دي رسولي ښه پیغام هم ورکړی دی وینډپ زمونږ ښیي د دې نه وینډپ شته نه استر شته سړی پرې پوهېږي نه ته څه وویل خبره ختمه شي دغه نوي ځوانان چې راله طنز و مزه ورکه شوه تقریبا بیا د سټیج به چې مخکې کم و اوس چې دغه سوشل میډیا ده په دې کې او په هغې کې څه فرق د ځمکې او د اسمان فرق دی هغې کې میسج او دې کې میسج نشته دې کې تباهي ده بربادي ده اوسني کول لپاره دی مونږ ته څه ښیي هر څه یې وښیل چې څه د وسه کېدو ای مونږ ته وښیل زما بچي ته یې وښیل راتلونکي بچی به زما څه کوي په دې ډتو پتو به سري که نه چاته څه میسج چاته څه خواله چاته څه دین څه اصلاح څه پوهه دې بچو ته مونږ څه ورکړو ګانې هم ورکړې ټپې هم ورکړې
موزیک هم ورکو خرافات هم ورکو غلطې خبرې هم ورکي دوی به دې دپاره سبا موږ ته څه به یادېږو موږ به یادېږو نه چې زما پلار دا کار کړی زما نیکه دا کار کړی دی نو ښه میسج دا دی چې ښه کار وکړئ ښه سکرپټ ولیکئ ښه څیز خلکو ته ورکئ چې هغې ته عبرت واخلي سوشل میډیا چې راغله او تاسو هم د سی ډي نه هم د ډرامې نه سایډ ته شو نو څومره نقصان د دغه ته ورسېدو دغه چې کوم ستاسو فیلډ دی دغه طنز او مزاح د خصوصا د پښتو ژبې کلتور په دې کې به ډېره ډرامې به داسې وي چې په کورونو کې به لګېدلې په ټي وي باندې به شروع کړي. څومره نقصان ګورئ تاسو نقصان دا وشو چې مونږ هم د فیلډ نه بهر شو لږ ډېر او هغه خلک مونږ نه بهر شو څوک بچې ناست په مینه به یې مونږ کته ګوره یو پروګرام به 15 بجې مهسول شاید به ورته ځان رسولو شامنډه که ډرامه بیا نه وي اوس دا نورې ډرامې ته ګوره دا نورې ګوره دا پرایویټ ګوره دې کې څه دي ګورې که نه څومره پکې الفاظونه دي څومره ډایلاګ دي او دا دې څه کوي خو دا طلاق دی او دا نکاح دی او دا راځه او زه انتظار کوم مړه دا څه دغه دی تاسو موږ ته دا میسیج راکړو زما لوڼو زما خویندو ته هم دا میسیج ورکړو د خدای خاطر دې وکړي دې نه دې واوړي یو ښه اصلاحي ډرامه دې ولیکې که نه ته ګوره چې هیټ کېږي او که نه دا ډرامې ولې هیټ وي خو اصلاحي وي که نه څه پکې وو که نه د پښتو فلم انډسټري بیا د ډرامه انډسټري اوس هم څه وجود لري په کوم ځای کې ګورئ ختمه ده ختمه شوه فلمي انډسټري هم ختمه ده او زما ښکلې وروره فلمونو کې به چې څه کېدو لومړني فلمونه وګورې بلیک اینډ وایټ هغې کې به څه نصیحت و هغې کې به د ملک دفاع وه هغې کې به د پښتو یو اواز اوچتېدو اوس چې کوم راځي نو راشه ماما زوی دی لیونی دی لکه یو ځل وګوره بیا به دې هېري او هغه پخواني فلمونه وګوره اوسه پورې د یاد دي داسې ده که نه ده نو اوس پکې څه پاتې نه دي نو مهرباني دې وکړي ښه خلک اوس هم ژوندي دي ښه ذهن والا اوس هم ژوندي دي هغې څه ښه څیز ولیکي او ښه کاست دې وکړي او پېشته کې دې عوام ته ته ګوره چې دوی راوړېږي او که نه او ټکنالوجي شته هر څه شته موجود دي پیسه هم خلکو سره نن سبا ډېره ده ښه څیز دې جوړ کړي که نه زه یو عام سړی اخلم ډرامه کې یا په فلم کې ته ګوره چې هغه نه څه جوړوم هغه څه میسیج درکوي ما ته څه میسیج راکړي زما بچو ته څه میسیج ورکړو په کوم نوم به یادېږي چې زما پلار څه کړي دي په دا یې کړي دي چې دلته ننوتې دا به زما ده نو دا خو نه کېږي که نه تل لاس کې دغه والي و جام 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 ته ما ته جام ښې او زه ګندګیر یم ته ما ته دا ښې زه ګندګیر یم زه جامونه اخلم نه 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 مه کوه توره په لاس راواله قرآن راواخله چېرته داسې اصلاحي چیز جوړ کړه چې خلک وګوري چې واقعي ته ما ته میسیج راکړه څه تا ما ته څه میسیج راکړو زه ته ما ته ووایه یو جام 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 ځکه فلاپ طرف ته روان یو مونږ چې زموږ سوچ او فکر صحیح دغه ته ځي نه په دې کې بله خبره هم مخې ته راځي تاسو چې په کوم هغه ټایم کې به تاسو سره یقینا چې نه به وسایلو نه به دغسې ټیکنالوژي وه که لږ هغه سختې په کوم داسې موقع درته یادېږي چې داسې شوټینګ به و وسایلو کمی به و که لږ دغه وکړي دغه وسایلو کمی ډېر زیات و خو نالج و ایکسپیرینس و پوه نه شوې څه به نه و والله مونږ په دې مونږ به داسې کار وکړو چې کله یو ځل تلي نو ریکارډینګ هم وکړو او ریکارډینګ ته هغه ډرامه نه وه ختلې که نه بیا دوباره لاړو بیا نه وه ختلې بیا 3-4 ځله م هغه وکړو محنت وکړه نه کار وکړه نه ډرامه کې څه نو وسایل نه خو عقل او فکر او سوچ زیات اوس زما څه سوچ دی زما د بچي څه سوچ دی موبایل دی ولې لاس کې ورکړی تباه او برباد دی کو غرق دی کو د هغه سترګې لاړې د هغه عقل لاړو فکر لاړو شعور یې لاړو لکه به څه کوي دا دعا کوه چې پروردګاره تپړۍ تواره پورې ختم کړي را روانې تواره پورې او داسې څه قلم دې مونږ ته لاس کې راکړي چې په هغې مونږ څه لیکلي وکړو ښه ډېره زیاته مننه